د کومو هستیانو تعلق راغلی دی په هغې کې درته نن زه صرف او صرف د یو هستي چې د رسول الله مبارک زوم دی او د رسول الله مبارک په دوه لوریانې واده وي حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې الله رب ذوالجلال ته څومره فضیلت ورکړی دی. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک دوست دی، دریم نمبر باندې خلیفہ دی. د رسول الله مبارک په دوه لوریانې واده وي او رسول الله مبارک فرمایل کو زما بل لور وه نو ما به عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ته هغه هم په نکاح ورکړه. یکې بعد دیګرې یو وفات کیږي رسول الله مبارک بل لور ورکوي. د دې وجې نه ورته ذو نورین ویلې کیږي، د دوو نور خاوند. حضراتو عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک دریم خلیفہ دی او دریم جانشین دی. نو رسول الله مبارک د وجه عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ته څومره فضیلت حاصل دی، څومره لوی عزت ورته حاصل دی. صحابه چې څومره دي دا د رسول الله مبارک د برکته الله رب ذوالجلال ذلولی دی. اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. رسول الله مبارک بیان فرمایي زما دا صحابه په شان د ستوري دي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د په باره کې رسول الله مبارک یو لسکرته د جنت زیری ورکړی دی. بل هیڅ یو صحابي ته دا فضیلت نه دی حاصل کم فضیلت چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ته حاصل دی. یو لسکرته ورته د رسول الله مبارک د خولې مبارک نه د جنت زیری ملو شوی دی. د پاک پیغمبر لوریانې په نکاح کې وي او رسول الله مبارک چې کله د غزوه تبوک د پاره د چندې اعلان وکړو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور تمام مال راوړو، عمر رضی الله تعالی عنہ نیم مال راوړو. خو مقابله سخت وا د رومیانو سره رسول الله مبارک اعلان وکړو په خصوصي توګه باندې چې څوک به داسې وي چې د الله په لار کې مال ورکړي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پاسېدو وی رسول الله مبارک زما د طرف نه 200 اوخان سره د غلې سره د بارونو بیام کمو. رسول الله مبارک بیا اعلان کوي څوک به بل پاسي چې د الله په لار کې مال ورکړي. صحابه ټول غریبانه. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیا پاسېدو وی رسول الله مبارک زما د طرفه 300 اوخان سره د غلې سره د بهرونو. پدریم کرت باندې بیا آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړي چې څوک به پاسي چې د الله په لار کې مال خرج کړي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیا پاسي رسول الله مبارک زما د طرفه 200 نور اوخان سره د غلې. پسلورم کرت باندې بیا رسول الله مبارک اعلان کړي چې څوک به د الله په لار کې مال ورکړي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دوباره پاسي او بیا اعلان کړي 200 اوخان چې کله سلور کرته برابر شو نو رسول الله مبارک او فرمایل عثمان باس اوس پته نه پاسي. په پنځم کرت باندې بیا آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړي څوک به داسې وي چې د الله په لار کې مال ورکړي. یو کس نه پاسي چا سره شته نه فقرا صحابه دي ولې نه ورکوي خو شته نه څه ورکړي. غلې غونډې کې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پاسېدو کور ته لاړو او د کور نه دوباره راغی آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورغه او په جولۍ کې 1000 دینار 1000 اشرفۍ راغستی دي
او رسول الله مبارک ته په جولې کې ورواړولې. رسول الله مبارک دومره خوشاله شو. په دغه ټیم کې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جمله ویلې ده، خو هغه جمله د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د پاره ویلې شوې ده او دا د بل چا د پاره نه ده ویلې شوې. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اشرفی او دا دینار داسې اړی راړی او ډیر خوشاله نه وای ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ضرر به اون رسی عثمان ته پس د نن ورځې نه. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې هر څه کوي هیڅ شی ورته پس نه د نن نه ضرر نشي رسولی. دومره لوی منقبت، دومره لوی فضیلت چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هر څه. د مسجد نبوي د پاره د ځمکې ضرورت شو، ځمکه به څوک واخلي؟ صحابه خو غریبانان دي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله مبارک ځمکه به زواله. بیر روما د خوږو اوبو کویو رسول الله مبارک وی دا به څوک واخلي؟ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ را لګي او دغه کوي اخلي. مسلمانانو سره د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات احسانات دي.